مخ کې زمونږ مشرانو قربانیانی ورکړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس بذات خود د دین اسلام لپاره قربانیانی ورکړي دي، او په دین اسلام کې رسول الله ویني شامل دي، د صحابه کرامو ویني شامل دي، د صحابيات ویني شامل دي، تابعین او دغه شان تابعات د مجتهدین او زمنګ د مشرانو ویني شامل دي. ځکه د دین اسلام الله ته ډیر زیات ګران دی. د دې لپاره الله تعالی خپل خاص بندگانو ته تکالیف هم ورکړي، یعنی د هغوی نه مال، جان، اولاد، وخت قربانی داتې غواړي. غزوه احد مشهوره غزوه تیر شوې ده په تاریخ د اسلام کې، د هغې یو نوم دی، او د هغه غزوینا الحمدلله هر مصر کشر، هر نارینه او زنانه هغه خبر ده. د دین مخکې غزوه بدر وشو. په غزوه بدر کې مشرکین او کفارو ته ذلت ترین شکست میلاو شو. سره دین چې د مسلمانانو تعداد هم کم وو، اسباب مرسره نو، وسایل مرسره نو، د جهاد په نیت باندې د جنگ په نیت باندې وتلی هم نو، نه دا جهاد او د جنگ تیاری کړی و. ابتدائی دور وکم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. چې چا سره د الله تعالی مدد وینو، الله تعالی بیا د هغوی مدد کوي او هغوی ته فتح ورکوي، او مخالف چې څومره قوت او طاقت او هغوی سره افراد نو الله ورته شکست او ذلت ورکوي. نو دغه بدر باندې دوی ته ناکار شکست میلاو شو. دوی چې کله شکست وخوړ، د دوی نه مردار هم شو، د دوی نه گرفتار هم شو. دوی د بل جنگ لپاره تیاری شروع، او د کومې قافلې د وجې نه چې جنگ شروع شو او په څومره اوښانو باندې مشتمل وه، هغه ټول اوښانې د دې جنگ لپاره استعمال، او په هغې باندې چې کوم سامان و چې دا به تاسو ټول د مستقبل د جنگ د تیاری لپاره موږ ته راکول. د دغې لپاره چاندې هم کولې، مینتونه هم کول، زارې هم کوله. هغوی مستحکم شو، مضبوط شو، او په نیت د جنگ باندې د مکة المکرمین را روان شو. مکة المکرمه کې عباس رضی الله تعالی عنہ فاتح کې چې کله ورته پته ولګېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې خط ولیک، او هغه خط کې رسول الله ته ولیکل چې مشرکینو تیاری کړی دی، جمع شوي دي، در روان شوي دي، مسلمانان ختمول غواړي. د مشرکینو مقصد مسلمانان ختمولو، اسلام ختمولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت باندې رسولو خپل انتقام او بدله اخیستل. هغه پیغام ورونکې قاصد د 1500 کیلومتر سفر هغه په 3 ورځو کې مدینه المنوره ته ورسېد، هلته مسلمانان پاتې کېدل. هغه خط رسول الله ته میلاو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هنګامي اجلاس راوغوښت. دغه کوم مشرکین چې د دې تعداد 3000 کسان، 200 کسان په دې کې داسې چې هغې سره زغرې وي، 200 د هغې سره اوښانو، او 15 د هغوی سره ښځې وي. دا ښځې د دې لپاره روانې کړې وې که چېرته څوک د جنګ نه بزدلي اختیاروي، د جنګ نه تېښته کوي، جنګ نه وروستو کېږي، نو تاسو به ورته پیغور ورکوئ، او تاسو به د جنگ لپاره تیاروئ. غزلې به ورته وایي، اشعار به ورته وایي، مصرې به ورته وایي. دیون په وجه په دې کې بهادري راځي. که تاسو وګورئ دا څومره فاسق خلک چې کوم ځای کې چې فسق او د الله نافرماني کېږي، هلته یو ډمه راشي، هلته خلک څنګه ور روان وي. او د مسلمانانو کې جذبه، اخلاص، هغه د رب العالمین پر رضا باندې راځي. او بعض مورخین لیکي چې 3000 ورسره اوښان چې کله به وږي کېده، د خوراک هم ورته څه کمی نه و، اوښان به ذبح کول او خواړه به، د اوبو هم ورته کمی نه و، هر قسم اسباب وسایل و مسلح. رسول الله صلی الله علیه وسلم هنګامي اجلاس راوغوښت. صحابه کرامو ته ویل چې یاره دغه شانتې خط راغلی دی، پیغام راغلی دی، د مکة المکرمین مشرکان را روان شوي دي، په مدینة المنوره باندې حمله کوي. نو هنګامي اجلاس کې فیصله دا وکړی شوه چې 3 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره مقرر. یو په هغې کې سعد دی، بل اسید دی، بل حذیر.
چې تاسو درې وړو کار بدای چې تاسو به رسول الله صلی الله علیه وسلم پهره کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بګرځي او د الله رسول چې کوم کور په هغه کور باندې دوی پهره ولګیدا څوکیداری به کوله ډیوټي به کوله ادم یو لوی سعادت دی چې څوک د رسول الله د دفاع لپاره ودري نو هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي زه هم خوش قسمت دي هغه کسان چې د علماو د دفاع لپاره ولاړ د علماو د تحفظ لپاره ولاړ او الحمدلله ماضی قریب کې ډېر داسې واقعات راغلي د مخې ته چې د عالم د تحفظ لپاره په عالم باندې حمله شوې ده هغه کوم سکیورټي والے کوم گاډي ورسره کوم محافظین هغه ځان په شهادت باندې رسول دي لیکن هغه شهادت ته نه پرې خو دي ځان قرباني کړي دغه شانتي نور دلی مقرر کړي د مدینه المنوره ته کوم لارې راځي په غلار باندې دغه ډیوټي ولګول چې دا سینه موږ ته پته نه یو دی باورسي او په مسلمانانو باندې حمله ونکړي دا غینه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې خوب ولید د جمعه المبارک شپه د جمعې په ورځ باندې د مدینه د دفاع لپاره او د حکمت عملی لپاره مجلس شورا راغوښتل هغه مجلس شورا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل خوب بیان چې ما خوب لیدل دی د پیغمبر خوب دا وحی ما خوب دا لیدل دی چې غواظب حقیقي ما خوب دا لیدل دی یو کتاب کې لیکي چې رسول الله زما لاس پزغره کې لاړ بل کتاب لیکي چې د الله رسول او فرمایل چې زه پزغره کې محفوظ یم او وای دریم می دالی دلی چې زما سره توره ده او دا هغه توري سر وګرځي بیا ورته د خوب تعبیر هم ورک چې د دې غواګانو حلالېدل ذبح کېدل د کی اشاره ده د چې زما صحابه کرام بشیدان کی او بیا د توري ماته دل د کی اشاره ده چې زما د خپل خاندان نه هم شهدا کی او د صغری مطلب دا ده کوم مدینه المنوره کې دند پاتې شو نو موږ به محفوظ پاتې شو صحابه کرام سره مشوره وکړه د الله رسول په هر معاملې کې د صحابه سره مشوره کوله مشوره د سنت عمل نو څو صحابه کرام داسې چې دا غوي شوق او ذوق د شهادت ډیر زیات یو باقي کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د غزوه بدر کې دغه تر دې پورې چې یا رسول الله زو تر هغه پورې خوراک نه کم تر څو پورې چې موږ د مدینه المنوره نه بار د جهاد لپاره وتلی نو دا الله رسول چې کله دا مشوره وکړه چې دلته پاتې شونه دا بخي په دغه مشوره کې ورسره عبد الله بن ابي چې د منافقین مشر هغه ورسره هغه دې طرف ترای ورکړو یو بالکل دنده مدینه المنوره کې پاتې کی خبره پدی باندې وشو نو صحابه کرامو د ډیر اصرار د وجنا د جمعه المبارک د مون پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وعظ او نصيحت ورته وکړه جهاد د جذبي بیان ورته وشو نو دغه صحابه کرامو اصرار داو چې یره مونږ مدینه المنوره نه بار لاړ شو نو خبر اغوی نور مشوره داوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته رایوا چې مدینه المنوره کې موږ دند پاتې شو دوی راشي نو یو خو به زموږ تعداد زیات دی مدینه المنوره کې معصومان هم دي زنانه هم دي هغه به د چتونو نه ولي او یقینا دا کسان دي چې کوم علاقې ته کوم فوج ورشي د هغه علاقې فتح کول هغه لپاره آسان کار نه ډیر مشکل کار وي ځکه هغه ته لارې کوسي نه معلوم هغه ته د وتلو د ننوتلو لارې ورته نه معلوم نو هغه لپاره ډیر زیات مشکل په هغه ځای کې جنگیدل او جنگ کول او چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه نه خفه کول او چلو ټیک ده د الله رسول کور ته نه نوت ماجګر موزنا ورسره ابوبکر صدیق هم لاړ عمر فاروق هم ورسره لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم زغره واچوله پګړې ورته وتاړه د مجاهدینو د کمانډرانو هغه وردی واچوله او دغه درې صحابه کرام په دغه قرباني ډیوټي یو پس راوته دغه درې صحابه نور صحابه ته چې ډېر بدم وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تاسو دومره اصرار وکړو چې هغه مجبور کو دي خبره تا چې موږ د مدینه المنوره نه بهر کوڅ ور سره مقابله وکړو صحابه د چا چې اصرار کړو هغه خپه شو چې دا خو موږ بد وکړو رسول الله ته فرمایل یا رسول الله تاسو خبره ټیک ده زمنګ په دغه خبره باندې امن وسلم نه بس دلته پاتې کیږي چې را جنگي کو ورسره ورته و فرمایل چې کله یو پیغمبر او یو نبی جنگي وردی واچي نو بیا هغه تر هغه پورې کوزینه چې تر پوسو پورې جنگیدل نه
نو د مازیګر مون نو ورستو درې ډلې جوړ کړې شو. یو ډله د مهاجرین وا، مهاجرین هغه ته ویل کېږي چې کوم د مکه المکرمه رسول الله سره تللی. د هغوی مشري مصعب بن عمر ته ورکړ او جنډې ورته ورکړه چې ته د مهاجرینو مشر. ورسره دوه قبیلې نورې دي، یو اوس قبیله ده، د هغې مشري اسید ته ورکړه، او دویمه قبیله خزرج ده، د هغې مشري حباب ته ورکړه. د مسلمانان چې کله روانېږي د مازدیګر مونځ نه وروسته روانېږي، د دوی تعداد دی 1000 او ورسره 100 اسونه دي. او بعض مورخین وایي چې 1500 شاه سوار دی، او بعض وایي چې نه، شاه سوار ورسره څوک هم نشته دی. دیو روان شو دغه ځای نه چې کله ثنیه الوداع یو مقام دغه ته ورسېده، یو ښکلې دسته ورته مخې ته راغله، یو فوجي قافله راغله، یو یونټ راغی. تپوس یې ته وبه څه دپاره راغلي؟ وایي موږ د یهودو حلیف یو، موږ تاسو سره ملګري کېږو د دغه مکة المکرمه د مشرکینو خلاف. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما تاسو امداد نه دی پکار چې زه د مشرک د پاره د کافر نه مدد وغواړم، ځکه کوئی کافرو او د مکة المکرمه اوسیدونکو هغه مشرکین. دغه دستي رواني دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نگرانی. شیخان دا یو مقام دی چې هغه ته د لخر ورسید. رسول الله معاینه شروع کړه چې دا سینه موږ سره کمزوري کسان نه، دا سینه زموږ سره ماشومان نه. په دغه کې یو ماشوم د خدیجه رضی الله تعالی، خدیج بن رافع رضی الله تعالی عنہ، د تیر انداز ډیر زبردست، نخه به بالکل نه خطا کېده. دته اجازه ورکو اگر چې د عمر کم. او بعض مورخین لیکي چې کله رسول الله معاینه کوله نو دا د ګوتو په سرونو باندې ودرېد، کچرته زه پوره پخپه باندې ودرېږم نو زما قد به ښکته ښکاره شي، د الله رسول به مې د جهاد نه واپس کړي. د جهاد سره دومره شوق و، د جهاد سره دومره مینه وه، د جهاد سره دومره ذوق و، ځکه هغوی ته معلوم و چې په جهاد باندې څه میلوي. رسول الله وایي زما زړه دا غواړي چې د الله په لار کې شهید شم، بیا ژوندی شم، شهید شم، بیا ژوندی شم، شهید شم، بیا ژوندی شم. او چې کله جنتی جنت ته لاړ شي د دنیا تمنا به نه کې سوا د شهید نه، چې شهید به وایي یا رب ما واپس دنیا ته ولېږه چې ما ته شهادت میلاو شي. نو ورته وایي رافع بن خدیج بن رافع ته ورسره شو. دیکھے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اغم 15 سال یا 14 سال عمر دے، قد اعتبار سره کم دے، او طاقت ور زیاد. اغه یا رسول الله زخه بزب ماشومی چرته دی، بس چاته چې تاسو اجازه ورکو دا او زه مقابله وکم کدا میراو پردو او اجازه راکې کراو مینه پردو، خیر دې پاتې شو. چې کله په مقابله باندې ور وسته سمرہ بن جندب اگر او پردو، چې کله راو پردو هغه ته اجازه میلاو. دیو روان دي سفر جاری دی. د احد او د مدینه درمیان یو ځای ته ورسېده. شپه شو، د شپې 50 کسان سکیورټي مقرر کړ چې دا نور آرامو کې د 50 کسان دوی بدل ته پیرا ورکړي. چې کله صبح صادق شو د سحر د موز نمخ کی هغه د هغه ځای روان شو. چې کله روان شو دی احد ته نږدې شو. چې کله احد ته دوی نږدې شو تر دې پورې چې د مسلمانانو به دغه کفار قتل او کفارو به مسلمانان قتل. دغه جماعت د صحابه کرامو کې عبد الله بن ابي د منافقین مشر هم په دې 1000 کسانو الته د انکار وکړ چې زه جنگي غمنا زه جنگ کول نه غواړم، تاسو زما مشوره ونه منله، زما پرای باندې تاسو فیصله ونه کړه، تاسو رسول الله بار را وتلو ته مجبور کړو، لہذا زه جنگ کول نه غواړم. د دسرا 300 کسان واپس روان شو. او په داسې حال کې واپس کېدل دا ډیر نقصان دہ خبره. یو خدا دا چې د مسلمانانو حوصله کمزوري شو.
چې کوم عام مجاهدین دي مضبوط مجاهدین نه دي، دا غوي مضبوط تربیت نه شوی، مضبوط ټریننګ نه ورکړی شوی، عام خلک د هغه حوصله کمزوري. نو د ظالم نیت بداو چې د مسلمانانو حوصله کمزوري. او دویم دا دی چې کوم مضبوط کسانی عظیم همت وګرځيږي، یار یو طرف ته 3000 هر قسم اسباب هر قسم وسایل دی ورسي، او بل طرف ته 700 کسان یو په درې باندې مقابله ګرانه ده. اوس خو د یو د دریونه مقابله زیات، او دې طرف ته چې دین وګي سر اسم نشته، صرف الله دی او د الله رسول دی ورسي. نو کله چې روان شو عبد الله بن حرام دی ورپسې شو، دا روان دی ورپسې منډي وای عبد الله بن ابي مزه ایثار شفاعت شه او خپل لوز پورا کا، او کته چې زه جنگ نشم کولای، صرف د مسلمانانو سره پاتې شي چې تاسو په دې تعداد باندې د مسلمانانو تعداد زیات شي، ځکه چې عدد زیاتېدل دم په دشمن باندې یو روب غرزئی یو دهشت غرزئی. نو که تاسو جهاد نشي کولای، جنگیدل نشي، جنگ نشي کولای، نو دفاع خو کولای شي د مسلمانانو تعداد بزیات شي. دوه یارا زه جنگ کول نه غواړم، بس روان. د مقصد داو چې اسلام ته نقصان ورسي. منافق سره چرتم دا نه غواړي چې هغه اسلام دې ترقی وکي، دین دې ترقی وکي، مسلمانان دې غالب شي. چې کله دا روان شونو د اوس او د خزرج د قبيلو دوه شاخونو، یو بنو حارثه وا د دې تعلق د اوس قبيله سره دی، او بل بنو سلمان د دې تعلق د خزرج قبيله سره. دا دوه غټي قبيله مدینه المنوره کې پاتې کېږي. دویم کمزوري اختیار کړه، دویم مایل شو دې طرف ته چې موږ بلاړ. نو بیا دی قرآن دی آیات کې الله تعالی فرمایي اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله تعالی د دوی زونه مضبوط کړه او دوی پاتې شو. چې کله پاتې شو نو مسلمانانو تعداد هغه 700 پاتې شو، او د کافرانو تعداد هغه 3000. هغه سره اسباب دي، هغه سره وسایل دي، هغه سره قوت دي، هغه سره طاقت، هر څه دي. بیا دغه ځکه چې کله دا وسو پاتې شنو دی وس طریقه دا اختیار کړه چې دا مشرکین دا مدینه المنوره طرف ته پاتې شي، او صحابه کرام اخوالات شو د احد د بل طرف نه راشي. خدای دې پر لار پکار ده. نو د الله رسول فرمایي چې څوک شته داسې چې موږ ته مختصر لار وخی، چې موږ د خپل سفر انتهایی په مختصر لار باندې دوی. ابو خیثمه هغه ورته ویل چې او زه تیار یم، زه بس تاسو رهنمایي وکړم. د او خيار لاري ورته معلوم وي، ګرځیدل یو. نو دی روان شو، کله روان شو لاري کې ورته یو باغ راغی، مربع بن قنتی. کله باغ راغی هغه سړی د دې سړی باغ د بسترګو باندې نابینا دته چې پته ولګي مسلمانان راغلي، ځکه هغه دوړه وه، هغه ګرد غبار په ولګي. نو دا اوچت اواز سره ویل کته چرته د الله رسولي، نو خبردار چې دما په باغ کې لانس. صحابه کرام ورمخه ته شو چې دنه خو سر قلم رسول الله ورته ویل پرېګ دی دا وای دا چې څنګه بسترګو نابیداره دا چاندې دا پړ باندې نابینا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرۍ کې په نگرانی کې صحابه کرام خپل منزل مقصود ته ورسېده. چې کله ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاعي انداز منصوبه جوړ کړه چې ول بر دیو سره موږ جنگ څنګه کوو. څومره یو خيار پیغمبر بهر خبره تاسو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت پڑھاوهل او اړې او د الله د رسول سیرت وګورئ. داسې یو پهلو هم نشته دی چې هغه کې د الله د رسول مهارت نه ښکار شي. د الله رسول بنفس نفیس 27 غزوات ته تللی او دا د مکه مدینه المنوره په دور څومره یو عظیم انسان، څومره یو بهادر انسان و یوزل افواق ورشه په مدینه المنوره باندې حمله کی.
چې کله دا خبره عام شو صحابه کرام را پاسې د چې کله را پاسې دا چیرې مونږ وګورو چې ګوري د الله رسول د ټول مدینه المنورین چکر لګولې ده راغ صحابه کرام ته وی آرام وکړي اسم نشته داسې عظیم او بهادر چې تنی تنها هیڅوک مرسره نشته ده او ټول صحابه کرام آرام کوي او ټول مدینه المنوره چکر لګولې ده کتل دي چې دشمن خو چتر راغلی نه نو دغه د الله رسول په خپل په میدان جنگ کې موجود نو صحابه کرامو تعداد کم دي مشرکین زیات د الله رسول د 500 کسانو یو دسته تیار کړه هغه 500 کسان ډیر زیات تیر انداز دي په وشتو کې پنخه کې ډیر تیز دي یو سړی نخه یعنی صحیح نخه ایسته شي په دې ورته اجر او ثواب ملويږي که چېرته دا ایره کې نو تاسو به تکیږي خدا نخه زما مسلمانانو ورونو د مسلمانانو د پاره نه نن زمنګ په کورونو کې ټوپکونه مشتره تمانچې مشتره چاړې شته خدغه موږ د مسلمان خلاف استعمال او صحابه کرامو د مسلمان خلاف نه دي استعمال کړی د کفر خلاف استعمال کړی اغوی رحماء بینهم یو بل سره ډیر به انتها مینه او محبت کو چې دا غیبا انتها نو داسې مینه او محبت لري یو بل سره کو او موږ د یو بل سره دومره نفرت کو د یو بل سره دومره بغض دومره حسد کو چې دا غي امتحان شته تر دې پوری یو بل سره په سب کې ودرېدل موږ نه برداشت یو بل سره په جماعت کې ودرېدل موږ نه برداشت د یو بل سورې سایه موږ نه برداشت د یو بل شکل لیدل موږ نه برداشت د یو بل سره خبرې کول موږ نه برداشت حالانکه موږ ځان ته مسلمانان وایو نو محترمو دغه مشر عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ مقرر دا الله د رسول سره یو تور و دا الله رسول فرمایي زمانه د تور حق وسوک ادا کی دغه 50 کسان ول چې کوم ګروپ او کوم جماعت جوړ کو یو غونډي ورته خودل وای تاسو په دې غونډي باندې کې نه کچرته من شکست او خور بیا هم نه کوزيږي کمن فاتح شو بیا هم نه کوزيږي تر دې پوری وای کچرته زمنګ د غوخي مرغان چې تولې بیا هم تاسو د خپل ځای نه پرې مورخین لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات انتهایی ذہین او ډیر زیات خوخيارو او په جنگي دغه کې ډیر زیات مهارت لري یو داسې زیات کنټرول کو چې د هغه ځای نه دشمن مکمل ختمول شي او 50 کسانی مقرر چې کله د تور اعلان او بکر صدیق را مخې ته یا رسول الله مال را عمر فاروق را مخې ته یا رسول الله مال را زبیر رضی الله تعالی عنہ را مخې یا رسول الله مال را ابو دجانه ورغه یا رسول الله ستاسو د تور حق څه دی وای زما د تور د حق دار چې دومره او جنگي چې زما د تور پڅ شي وای دا ما ترا کوي دا حق زیاده کوي ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ډیر شجاع او ډیر بهادر د سره وای یو سپټو او دغه پټه به چې کله په تندې پوري با سر باندې وتړلا نو ویل به چې مرګ راغی د هر چا یو خپل علامات نخي خو چې کله به ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ په سر باندې سر پټه وتړلا بیا به کفر په لړزان باندې بیا به کفر پریشان بیا به کفر خفاو چې دا ابو دجانه اوس مرګ دی مرګ دا مرګ دی د کافرانو د پاره نو دغه ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دا خبره به ختمه ده میدان جنگ ته اوت چې کله میدان جنگ ته اوت نوې پدې کفارو باندې داسي ور روان وي لکه څنګه چې یو ازمره ور روان تر دې پورې دا کفار قتل کوي په تور باندې لګیا دی چې ورسید یو کس ولاړ چې د څنګه تور واړه ولا هندوا چورته وازو کې خبردار خزر بس دا تور ورستو کا و ضمیر مینه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور باندې زخه قتل بیا ورستو چې کله جنگ ختم شو مسلمانان شهیدان دی ولاړ دی سره بیا دغه تور ورخسره غله ولاړ دی د کافرو یو کس روان دی وای مسلمانان هم داسې کوجل او داسې قتل کړل لکه څنګه چې څاروي پراته دي ځکه 70 صحابه کرام په دې کې شهیدان شو بس وای هغه صحابي رسول فرمایي وای دې کس ته ګورم خو پیجن مینه چې دا څوک وای دې کافر ته وکتل او بستر کې ورته ګوري او پسې ور روان شو چې کله ور روان شو
وای دغه کافر ځان داسې کړو چې خالی زین مالاوي وای به معمولی کوته څه ورته ملاو شو چې گزاري کو کو دوه ټوکړې کو استه واسره جهنم. نو دغه ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ په میدان د جهاد کې چې کله ورته د الله رسول تور ورکړه اکړ کې چلتے وای تکبر سره روان. رسول الله فرمایي چې دا چال چلن الله ته خوښ نه دی خو په داسې ځای کې خوښ ځکه د کفر مقابل د چکلې به بخ مضبوط ګرځي او نور بزن کې عاجزي پیدا کوي. د مشرکین مشر چې کوم نو غ سفیان ابو سفیان چې رسول ورته الله اسلام نصیب خالد رضی الله تعالی عنہ د یو جماعت مشر الله ورته اسلام نصیب دغه شانتي صفوان عبد الله ربيع او د جنډه د کفر هغه عبد الدار سره و. په دغه وخت کې زکوې الخرب خدعه تنشي خو باندې کنه الخرب خدعه چې دا جنگ دا چال نو په مدینه المنوره کې به یو کس پاتې کې ابو عامر دا غلم رسول الله فاسق لقب ورک د دا غوی راهب د اوس قبيله مشرو دغه خلکو به خبره ډیره زیاته منله ډیر زیات مینه به ور سره کاو محبت به ور سره کاو. بیا دغه ځنه د الله رسول الله سره دښمنی شروع کړه مکه المکرمه ته او خلک د الله د رسول خلاف تیارول دغه مشرکین سره دیم راغله. نو وس دلته دوی اولنې چال داو چې دغه مشرکین او انصار ته پیغام ولېږه پټ ځکه زیات صحابه کې انصار چې ګور انصار تاسو رستو شي موږ د دې خپلو کسانو سره جنگ کول غواړو چې کوم د مکه المکرمین راغلي دلته پناه خستل موږ پاګې سره راغلي تاسو سره زمونږ څه کار نشته تاسو سره موږ هیڅ قسمه جنگ کول نه غواړو. هغه کوشش داو چې زمونږ دا چال به کامیاب شي د صحابه کرامو په میانس کې به اختلاف راشي انصار به جدا شي مهاجرین بلک پاتې شي موږ ته ختمول آسان شي. واغه رحماء بینهم انصار صحابه د مهاجرین د لپاره چې کوم قرباني ورکړي دا تاریخ گواه چې دا قرباني څوک هم نشي ورکول. یو خو زمنګ انصار هم چې کلا د ملک کې حالات خراب شو مهاجرین راغلي نو چې کوم کور کرای وپا وزر او مهاجرین رالنو 5-7 کې ورته هغه ځان له موضوع ده چې څه کړلی الله علیم بذات الصدور ده الله علیم خبیر ده دا یو امتحانو چې څه کړی هغه ته دا جزا او سزا ملوي. واغه صحابه کرام چې کله مهاجرین راغلا خپل کورونه زمکه نیمول تور سره تیار تر دې پوری چې کستاسو بیبیان نه او چا دو بیبیان وینو دی یو ته موږ طلاق ورکو پس عیدت نور سره تاسو نکاح وکړي دومره پوری قرباني ته تیار. نو هغه ته چې ظالمانو تاسو ګره موږ د مهاجرینو د نبی علی صلوات والسلام نه نشي جدا کول اول به زمون سره نه بیا به د مهاجرینو سره بیا به دغه وسو تاسو رسول الله تر سو پوری چې مونږ کې یو قسم ژوندې تاسو دې ته نقصان نشي رسوي. دا چالي ناکام د اوس د قبيله دغه مشر ابو عامر ورته مخه تک کله ورته مخه تک د خویل چې زما مریدان دي ټول او خبره به بیمانی او مشریبه بیمانی نو دغه خپل انصار او ما پیجنې ز ابو عامر انصار ورته جواب ورکوي رب العالمین دې ستاسترګي یقینا بد دعای ورته وکړه بس دې سم خپه شو پریشان شو چې لکه دا کسان په ټول بدل شوی دي خو مخ کې داسې نو دي خو زما په اشاره باندې چلیدل ما ته به سم خبره نه کوله نه زما مقابله تر اول دې پریشان شو واپس لاړ. دغه ابو عامر بچي حضرت انزله رضی الله تعالی عنہ په دې غزوه احد کې هغه شهید وعده شپایدا وعده کړي دي د وعده لپاره د خلکو څومره امیدونه په کلونو انتظار او شوق شهادت او جذبه شهادت او د الله او د الله د رسول مینه او محبت دا بیا نو وعده ته ګوري نه اولاد ته ګوري د هر شی قربانول ورته ثاني ځکه د هر شی زیات مینه محبت د الله سره دا وعده شپایدا او فسار باندې ورسي چې کله په سار باندې ورسید رسول الله نه اجازه وغوښته یا رسول الله احد میدان کې تما ته اجازه راکړه زدا خپل پلار په خپل قتل کوم رسول الله منع کوي ته ما قتل کړه دته هغه څنګه واپس دغه حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ په دغه غزوه کې شهید کړي شو چې کله شهدا ګوري د حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ د جسم نه اوپر اوالي د الله رسول ته پوښتنه
وای د کوم عمل کړی دی دته خو چا غسل ور کړی دی د الله رسول ورته فرمایي فرشتو ورته غسل ور کړی دی ځکه ورته غسیل الملائکه ویل کی د بیبی نه تاسو کو ام جمیل دا د عبد الله بن ابی منافق خور وا وای اصل کې دا په حالات د جنابت کې jihad لکل محترم دومره انتظار نشو کولای چې غسل کړي دومره د الله د دین سره د غوی مینا او د الله د دین سره د غوی محبت دومره د غوی د الله د رسول سره مینا او محبت چې لازم اوس غسل کوما زو بیا د جهاد میدان ته زما او بیا بل ماته شهادت ملاويږي او زبر دین د پر قرباني ورکوم د غسل وخت ما سره نشته د دین مخکې ز میدان جهاد ته ډېر په افسوس سره بدلوي جنن زموږ څومره نوجوانان دي د سحر مستنس وای زمون خوب زور اور دی مزدوریم کړي دا مهنت هم کړي دا او بیا بل خصوص چې کوم ودونه کې هغه خاصم د سحر موز د ژوند او ژوندۍ نه ډیریټ شوی خو دا واده د پاره واده باندې سحر موز مقصد کو حضرت حنظله تاریخ وګورئ داغه د سیرت نه عبرت حاصل کړي چې د واده د پاره هغه د غزوه جهاد نه ورستو کېږي مسخلا معمولی خبره چې جهاد کې واپس را تک نشته شهادت ده او موږ کې خصوص شه ده نه پکې شهادت شته ده نه پکې زخمی کېدل شته ده نه پکې قید کېدل شته ده صرف 10 منټ او 12 منټ دې د پاره موږ نشو چې کله ده ورستو شو صفونه لګیدل یو طرف ته د مسلمانانو سره صف دی بل طرف ته مشرکین هغه 3000 دي او مسلمانان صرف 700 پدې کې طلحه بن طلحه راوت وای مسلمانانو تاسو کې څوک شته چې زما مقابله تر راوځي تاسو د عقیده او نظریه مطابق ما جهنم ته ورسېو کزه قتل کم چې هغه جنت تلاش دیک علی المرتضی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ وروت چې کله وروت د پیر توري گزارو کو پخپو باندې ولګي ډیر اورستو شو رسول الله تعالی پر حاجی ولي راوستو و یا رسول الله عورت کولا شو ماته حیا راغله چې د څنګه سم شو چې دوباره ځل ورته شو د توري گزارې په سر ورلو کو دوه ټوکړي د الله رسول دومره خوشاله شو نعره تکبیر او الله اکبر نعره تکبیر لګو چتی وای چې د خوب درنه وتختی نعره تکبیر جزاکم الله پدې کې دویم کسره وت عثمان بن ابي طلحه د هغه مقابله ته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ورول هغه هم دوه ټوکړي دا غین ورسو سعد دا غین ورسو ابو سعید بن ابي طلحه راول د مسلمانانو طرفنا سعد بن ابي وقاص پر وت هغه قتل د هغوی طرفنا حارث بن ابي طلحه راول د مسلمانانو طرفنا عاصم رضی الله عنه ورول هغه مردار بیا ورسو د هغې نه کلاب بن ابي طلحه راول د مسلمانانو طرفنا زبیر رضی الله تعالی عنه ورول د هغې د طرفنا جلاس بن ابي طلحه راول د مسلمانانو طرفنا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه ورول هغه مردار بیا د هغې د طرفنا ارطاه راول د مسلمانانو طرفنا علي المرتضى رضی الله تعالی عنه ورول هغه مردار یولس کسان کې دنو الته مردار چې کله مردار شو بس ګمسان لړای شروع شو مخکې به یو کس ورول بچ کله ګمسان لړای شروع شو هغه شکست خو منډې کړې د الله تعالی مدد او نصرت وګوره چې 700 کسانو 3000 ته داسې منډه ورکړه چې تاریخ پاغي باندې گواه منډي وਹੀ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو کسانو مختلف روایت یو روایت کې راځي چې 15 کسان بلکې نه بلکې 12 دا د الله د رسول سره پیرا باندې چې کله دوی شکست وکړ منډي والی پاسه چې کوم صحابه کرام ناس کې وی ولي کفار ته شکست میلاو دغه صحابه کرام په منځ کې اختلاف را د امیر چې کوم دغه خبره اونې منلې او هغه اختلاف اجتهادي اختلاف دي ته ویل کېږي چې یاره د رسول صلی الله علیه وسلم د امر د دی وخت پورې وو کنه تر اخیره پورې دی نو امیر ورته ویل چې نه تر اخیره پورې دی نور ویل چې نه تر وسه پورې بس جنگ ختم شو نو پدې کې اخیره کوشش چند کسان پاتې خالد ابن ولید رضی الله عنه په وخت اسلام نو راوړ
دنه محکم د په دغه ځای ډېری حمله وکړي خو ناکام په دغه طرف باندې د دوباره حمله وکړه مسلمانانو هغه تعداد په غونډۍ باندې نو حمله وکړه هغه ور سره مقابله وکړه اسباب ور سره ختم شو هغه سره دومره سیانه و هغه ټول په شهادت باندې ورسول دلته مسلمانان د هغه تیخت ته ګوري تماشا کوي د هغه منډي سکی زنانه مو داسې منډي ویلي چې پندای به ښکارا کړي هغه هم منډي وي ټول منډي وي لګیا او صحابه کرام څخه تماشا کوي سمالي غنیمت جمع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر کم کسان پاتې شو و ور سره انصار پاتې شو دور سره مهاجرین پاتې پدې کې چې ګوري ناصافه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه وخت کې اسلام نو راوړی دوباره حمله وکړه په مسلمانانو باندې او داسې سخت جنگ شروع شو دا سخت چې جان پہچانم پکې نه کې تر دې پوری یو صحابي د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ والد صاحب هغه د مسلمانانو د لاس شهید وای په دغه ټیم کې شیطان دا اعلان وکړ چې دی خو راته اوسه مسلمانانو مخ اول د کفارو طرف ته چې کله اعلان وکړ دی خو راته اوسه نو دیو دی خپل مسلمانانو ته واپس راته اوسه دا سخت جنگ شروع شو چې کله جنگ شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو کسان و د الله رسول لپاره صرف دوه لاري یو لار خدا دا چې د صحابه کرامو د ملګرو سره میدان پریږدي او محفوظ طرف ته لاړ او بل لار دادا چې هغه ځان په شهادت باندې ورسي ځان په خطر کې کی لیکن میدان پرې نه دا الله رسول چې کله आवाज وکړ اے صحابه تاسو چرته روانه دغه आवाज په اورېدو سره مشرکینو هغه خود رسول الله طرف ته نږدې نو چې څنګه مشرکینو आवाज اوري دا کوي ته پته ولګي چې رسول الله خو الته دي او دا کوي خو مقصد هم دغه چې موږ رسول الله په شهادت ورسو نو صحابه کرام چې واپس راتله دغه نه مخکې ورته دغه مشرکین راورسي چې کله مشرکین راورسا اول صحابي شهید شو په دی پاک دویم شهید شو دریم شهید شو څلورم شهید شو د الله رسول په خپل غشي ودی او کوم تیر نه غشي ستغه تیر کوک شو پنځم شهید شو شپږم شهید شو ووم شهید شو و صحابه کرام شهیدان صرف دو صحابه پاتې مهاجرین یو په هغه کې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ او دویم په هغه کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام دلته پاتې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ تنها د یولس کسان مقابله او غشه چې بکلم راته ځان به داسې مخې ته نیولم دته ویل کې ځان قرباني کا خدای الله رسول دفاع وکړه هغه ټیم کو خدای الله رسول او د الله رسول کني چې د الله د رسول دین دی د الله د رسول حرمت دی د الله د رسول ناموس دی تاسو د صحابه کرامو تاریخ ژوند دی چې کله الله د رسول په ناموس باندې په عزت باندې په حرمت باندې څه قسم عام چې راځي څه قسم عمله کوي نقصان رسول کوشش کوي اول به ما ختمي اول به زما بچي ختمي اول به زما خاندان ختمي دا غین ورسته د رسول الله ناموس ته ورسي دا د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ سنت نو په خپل جسم باندې 70 زخمونه دا برداشت 70 زید هغه جسم ټول زخمی دي لیکن د الله رسول ته څوک پرې نه خو او حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سره غشي ورخصه هغه په غشو باندې گزارونه دا الله رسول ورته فرمای وای فداک ابي و امي دا الله رسول صرف دا خبره یو صحابي ته پټولو صحابو کې کړه هغه دا صحابي دی وای زما مور او پلار دستانه قرباني سبا تک نشو دا الله رسول دغه ته دی کفار ورته نور عمرانی دي زکه چرته یو کس دو کسان چرته درې کسان او چرته 3000 که 3000 نو 1000 خو بخامخه الته صحابه کرام لګي دي جنگ کې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله شروع देखिए انس رضی الله تعالی انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ روان دغه ټیم کې اعلان افوا خو رسول الله په شهادت ورسید کله دا خبره د صحابه لپاره د قیامت نه کم نه و دغه صحابه کرام بعض حواسو کا پرې خو ګوره چې کله سړی کور کې داسې اچانک خبر راشي څنګه د عقلم پرې کار پیږي لاسم کار پیږي لاسونه مرګ پیږي خپې مرګ پیږي دغه شانتي هغه ټیم کې دماغم کار پیږي تب یو کار کې ته بل طرف رواني څوک بدر نګیر څوک بدر تیار لکه بالکل سړی داسې شي چې پته ورته نه لګي
نو ذکر کې غم د خو معمولی خبره خو د سرور کائنات فوت کېدل شهادت دا معمولی خبره نه او بیا د هغه چا د پاره چې د هغوی وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې محبت نه ډکه رړې د الله د رسول د محبت نه ډکو بچي به وفات کېدل پلار ابو وفات کېدل مور باقي دومره نه خپه کېدل لکه څومره چې د رسول الله په باندې خپه کېدل نو دا اعلان د هغوی لپاره څه معمولی اعلان نه کله دا اعلان وشو صحابه کرام لاسونو کار پرې خو انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ را روان دي صحابه کرام ولاړ ولی ولاړ څه چل شوی وای رسول الله شهید وای په شهادت ورسید وای ها نو بیا په دنیا کې د ژوند او ژوندۍ تیرولو خوند څه پاتې دي بیا ولې تاسو ژوند دی پاتې نه نو مسجد میدان ته یا بي ختم کو یا ځان په شهادت باندې ورسو او لکه د ازمری ورمنډه کړ پر کفار باندې چې کله ورمنډه کړه مخې ته ورته سعد رضی الله عنه راغی وای انس بن نضر چرته روانه وای کفار قتلوم وای چرته روانه او اک طرف ته روانه وای ولی روانه وای د الله په ذات در ته قسم کوم چې د احد د غردا لاندې نه ماتره جنت خوشبو را روانه لړ هغه په شهادت باندې ورسید او بیا جسم دومره ټوکړي ټوکړي شوی چې خوري د بوت د بندونو نو پیژن حبش بن حرب په دغه جنگ دا چې کوم کس غلام هغه ته جبیر بن مطعم وي دا غتر په جنگي بدر کې مردار شو هغه ویل چې زما د تر بدله څوک د حضرت حمزه نه واخلي زبتا آزاد د هغه نه تیار د ډیر تیر انداز د اوس غل یو ځای کې ناس دی نور خلک جنگي کو د په انتظار کې ناس او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سید الشهداء لقب ورته الله رسول ور کړی د ازمری په شان دي جنگي کې کفار قتل د په انتظار کې دی د الله د رسول دغه صحابي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې د غش گزارو کو هغه په شهادت باندې ورسو چې کله په شهادت ورسو بیا هم آرام کینه وای ما خپل مقصد پورا کو پدې کې هندور اغلا چې کله هندور اغلا دی دا حمزه رضی الله تعالی عنہ مسله وکړه مسله دې ته ویل کېږي پوز هم ته کټلا غوګونه هم ته کټلا ټول جسم ټوکړي ټوکړي کو تر دې پوری مورخین لیکي چې زړی تراوی جګر او چکونه په ولګول او ویل چې زیدا جګر خورمه کچې خورمه وای چې کله دند تیراو نه تیرت به واپس راو ورځو او اغي ورلا بیا دغه حبشي بن حرب دغه انعام عمر نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولید دا الله رسول قسم وکړي دا الله په ذات مې قسم وی تر چې ستا په بدله کې 70 کفار سره مسله نه کړي تر هغه پورې رزق حلال نشه دا الله رسول سترګونو داسې اوخ کې روانې وي چې هچکیانې بند شي دا الله تعالی قران آیات نازل کو وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين کله چې دا آیات نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بالکل بدله نه اخلي نو دغه کې انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې ورسید چې کله په شهادت باندې ورسید یو بل صحابي رسول دی ثابت بن دحدح اغم منډي وਹੀ او خلکو ته چغي وਹੀ چې خلکو که تاسو د رسول الله عبادت کوو هغه په شهادت ورسید څنګه خلک وي او کده کوم الله عبادت کوو هغه ژوند دی ورستونه سي جنگيږي یو بل مهاجر دی انصار صحابي ته وی اول جنگيږي د الله رسول په شهادت باندې رسیدل وای کده الله رسول په شهادت باندې رسیدل رب العالمین ژوند دی نو یو طرف ته هغه جنگ روان دی بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فاته دغه صحابه کرام شهیدان دو صحابه مقابله کې لګي پدې کې عتبہ بن عتبہ راغی ورسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د غټي گزارو دومره ورته رانی دي د ابو عامر فاسق یو کند کنستوا او هغه کند د پاسه واخه ما خاچوري او د دې لپاره کنستو چې رسول الله باندې ته وګرځي کو شهید بشي چې کله د الله پر رسول باندې گزارو کو هغه کند ته وګرځي چې کله وګرځي د الله د رسول غاف شهید شو شونډه مبارک هم شهید زخمی شو یو کتاب کې مال لیدلو اومه کوت خوا کتاب مستدنا اثر کی کتابونه کم دي وجي وای حضرت جبرئیل ته تاسو کړی شو چې ته څو اوقاتو کې ډیر زر راغلی و یو په دې وخت کې زر راغلی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د شونډونه د چهرې نه وینه راوتله ما رب العالمین او فرمایي چې فورا لاړ چې زما د محبوب وینه په زمکه باندې اون لګي کوله کې د زو په خلکو باندې دا زغه ټول زمکه الټا کوم و دې ټیم کې زړه په تیزی باندې راغلی
بل کسر عبد الله بن شهاب هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په چهره باندې گزارو چهره ورله زخمی پدې کې عبد الله بن تیمه د سره تور ورخصه راغه د الله پر رسول باندې د توري داسې سخت گزارو کو د الله رسول دوز غری وي چې بیا ډیر وخت پورې به هغه ول درد کاو یو گزارو چې بل گزارو کو نو دې د کې دوا کړي خفي چې کله کړي خفي پدې کې ابو طلحه یا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه پدې کې ابوبکر صدیق را ورسید چې کله را ورسید د ټولو نمخ چې ګوري یو کس له لګیا د دفاع کوي د رسول الله ورته وای زما مور او پلار دستانو قرباني ته طلحه نه بیا وای دا طلحه ده چې را ورسید ډیر خوشاله شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ علی المرتضی را ورسید صحابه کرام راتل شروع علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس ونیو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ لاس شل شوی دی ټول بدن زخمی دی بیا مور کوشش د الله رسول د املا کې ونیو او پاسې راوخیږي د الله رسول او فرمایل وای طلحه د ځان لپاره جنت واجب دغه کړي چې د الله د رسول په اننګو کې خفيف او بکر صدیق ته هغه کړي راایسته عبید بن جراح رضی الله تعالی عنہ ورته قسم ورکړي د الله په ذات مې قسم دا ماته پرېږده دا زرا وباس دا سینه ته ورته تکلیف ورکړي یو کړي راويستا یو غاخي پکې شهید بل کړي راويستا بل غاخ پکې شهید پدې کې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ والد محترم حضرت سنان رضی الله تعالی عنہ ولاړ چې کله د الله د رسول چهره وکړه چې ویني کی رواني مسلمانانو دا دین اسلام د لپاره د زمو استاد لپاره څومره تکلیف برداشت کړي د دې امت د لپاره خپل غاخونه قرباني خپل چهره انوهري زخمی خپل وګرځي خپل کې درد پیدا شو زخم پیدا شو خپل میدان ته هغه فورا ورغه رسول الله په وینه باندې خلو ولګول دې ته ویل کېږي هغه عشق انتها د مینیمم انتها د عشق څخه حد نه د محبت څخه حد نه چې کله ته غوینه راخ کلا د الله رسول ورته فرمایي وای دا وینه وګرځو یا رسول الله دا چرته ګورم ټوله غوینه دند تیر چې کله دند وینه تیر کړه واپس میدان ته ورننه وځي تورې راوخه دوباره jihad شروع کړ تر دې پورې چې هغه په شهادت باندې ورسي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ راغی هغه خونم شهیدان شوی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ راغی سترګې راوځي او یا رسول الله زما سترګه دا الله رسول هغه سترګه پلاس کې راوځي دعای ورته وکړه واپس کې خودا دا د الله د رسول معجزه ده چې دا بل سترګې نه بده ښه کار ورکاو په دغه وخت کې زنانه هم راغلي د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را رسیدلې مړه د نن وخت سړونه خو هغه دور هغه زنانه تکنه دغه چې ام سلیم رضی الله ام سلیت رضی الله ام یمن رضی الله تعالی عنها دا زنانه راغلي د دې کار څه دي شهیدانو زخمیانو ته ابو ورکړي او ځکه چې تاسو حالات کې چې کله سړی زخمی د ابو ډېر اشد ضرورت نو ام یمن رضی الله تعالی عنہ فرمایل یو صحابي ته چې دا تور مال راکړم یو غواړي چې سم لګ jihad وکړي نو چې کله غلط تور ورکړه د یو کافر مقابله ته ورود هغه کافر په د باندې گزارو کو د شهادت باندې ورسېدا هغه اوخند دا الله رسول ډیر زیات خفه شو یو صحابي رسول ته فرمایي دا تور واخلو د ستړي سر قلم هغه تور واخیستو چې ورغه پیغام لا وکړه هغه مردال کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشاله شو ډیر خوشاله دوه د وجنه مسکه شوی خند سعد بن ابي ربيعه رضی الله تعالی عنہ زخمی چې کله وکود د په جسم باندې 70 زخمونه ځنکدن حالات کې دي دغه ټیم کې د صحابه ته پوس کې سپړل ارمان وای اس ارمان مې چې او انصار ته وای چې خبردار ګوره چې تر څو پر استاسو سترګي غړيږي او رسول الله ته نقصان ورته د قیامت پر ورځ باندې الله ته پوس ځنکدن حالات دي او بیا هم د رسول الله غم دي د رسول الله فکر دي مور پلار څوک نه یادي د الله رسول یادي پدې کې یو صحابي رسول حضرت سریم چې ګوري غم زخمی حالات کې پس ورغلا وای تا ته موږ ویل چې اسلام راوړو ته په اسلام کې نه داخلي او ته جنگ ته راغلې الان چې هغه ټیم کې چې موږ jihad تر اتو ته مسلمان نه وي د جنگ ته پس وجراله آیا قومي غیرت یعنی د قوم د وجنه راغلې وینا د قوم د وجنه نه د اسلام د مینې او د محبت د وجنه زه تاسو په ورستو عالم اسلام مې راوړو فورن ځپا jihad کې شریک شو رسول الله ورته فرمایل دا شهید
دا هغه صحابي رسول له په جون کې یو منظم نه دی کړي او جنتی دی والله تعالی شهادت ور کړي ځکه د مز موقع ته نه ملاو شو او حضرت قزمان رضی الله تعالی عنہ د اته کسان چې دغه مردار کړي بیا چې کله جنگ ختم شو مسلمانانو ته الله دوباره فتح ورکړه اول فتح وا بیا غ فتح په شکست بدل شو بیا ورته الله دوباره فتح ورکړه بیا دغه شنه زخمیان راوچت کړه او چې کوم شهیدان او غیر او کړه 70 شهیدان شو کبار لولو صحابه کرام کې شهیدان شو په شهادت باندې رسیدلو بیا څه شهادت داسو چې هغه مدینه المنوره والا خپل علاقې ته وړي رسول الله اډر حکم ورکوي دا واپس راوړي د اوس په میدان کې دی خو نو ډېر د غربت حالات ځکه صحابه کرام د دنیا د پر فارغ نو د کفنونو تنظیم نو دغه شان د قبرونو هم داسې تنظیم نو دوه صحابه چې دنه وغه دفن کړ رسول الله واپس روان یو زنانه راغله چې ګوري